لایف ګرانو کتونکو دې ټایم کې مونږه کنډر کالج کې موجود یو. کنډر کالج کې دلته ډېر لوی تعداد کې متاثرین جمع دي او نور را روان دي. مختلف قسمه مسایل دي په دې متاثرینو کیمپونو کې، سیلاب زده علاقو کې، کم نورو ضلعو کې دي، خو نوخار دلته ډېر غټ متاثره دی او ډېر لویه پیمانه باندې د مسایلو کار دی. موږ تاسو سره لږ وخت مخکې د خوراکي سیستم، د امداد سیستم، بحالۍ سیستم دا یو لویه چیلنج دی. نو دې حوالې سره موږ سره دې ټایم کې د صوبایي امن جرګې چیرمن سید کمال شاه باچا هغه موجود دی او هغې د 400 ډېره تفصیلي دوره وکړه. دې ټایم کې د کنډر کیمپ دوره وکړه او نوخار کې موجود دي. نوخار سره د دې تعلق دی او نوخار د دې دی. موږ به دې نه یو څو تپوسونه کوو دا چې کم مسایل دي دا به ترېنه ځان پوهیو چې دا به حل کېږي څنګه او د دې حل به سره وځي. کمال شاه باچا صاحب ډېره مننه تاسو موږ له ټایم راکړو. تاسو چې مختلفو علاقو ته لاړئ دې ټایم کې ټولو نه غټه مسله د متاثرینو څخه که تاسو نه اورو. دراصل داسې ده تفهیم صاحب چې دا کوم آفت راغلی دی نو دې ته په انګریزي کې کلیمیټي وایي، قدرتي آفت. او موږ وکتل موږ د ملکړ نه شروع شوي یو او منګورې نه بیا دې خوا ښکته موږ راغلو 400 ته. په 400 کې موږ موټروی ته راغلو ځکه چې په موټروی موږ کته چې موټروی خو یو د رهایش ځای نه دی. هلته موږ وکتل چې د موټروی د پاسه زنانه، ماشومان، بوډاګان او ډېر لوی مخلوق هلته په داسې حالاتو کې موږ وکتل چې په هغې کې زما په خیال ځناور هم وخت نشي. سخته ګرمي ده او ګیر چاپېره د هغې نه اوبه وې. تاسو په دې باندې پوهېږئ، تاسو په دې خبرې چې اوس د ډینګي وبا هم شروع کېدو، ملیریا په دغه اوبو کې اوس به دغه ماشي او نور داسې څیزونه چې کوم دی پیدا کېږي. که دغه خلک د دغه ځای نه موټروی نه فوري طور شفټ نه شو مناسب ځایونو ته او د دې یوازې د خوراک نه، د رهایش نه، د هیلث څومره چې ایشوز دي دا ټول څیزونه سالو نه شو. موږ نن وکتل په موټروی په خلکو کې متاثرینو کې انتهایي غم او غوسه وه. د نوخار کې خو زه دا ګڼم چې بیا مې یو دا یو ایجوکیشنل پریمیسز دی، یو د ادارې یو بلډینګ دی، په دې کې دننه دا خلک متاثرین بیشته دي. او هلته چې کوم حالات موږ ولیدل بیا بره ملکڼ کې خاص کر په منګوره کې زه دا ګڼم چې د حکومت تش په نوم باندې شته. او چونکې زما تعلق زه یو سماجي تنظیم سره تعلق ساتم، زه پولیټیکل سکورینګ نه کوم، خو چې کوم حقایق دي زه به په هغې باندې خبر وکړم. د نوخار ولس په دې باندې زه پوه کړم ځکه چې په 400 کې ما خبره وکړه. زما خپله تعلق هم د نوخار ضلعې سره دی، دا زما خپله ضلع ده. په نوخار کې زه به دا وګڼم چې قدرې ګزاره په دې وشوه چې دلته دا کم دا پوسټه جوړه شوې ده د پیشنګلو پورې او دا کم دې وخت کې چې کوم سچویشن صورت حال دی نو دا د 2010 په شان یو ډېر کربناک یا المناک صورت حال نه دی. او په دې کې کومې مهمې خبرې چې زه کول غواړم نو هغه دا دی چې دې ځای کې موږ وکتل موږ ته خلکو شکایت وکړو د هغې د خوراک مسله ټیک نه ده، د هغې د ټینټونو برابر پراپر څونه چې پکار دي هغه نور دې سره یوازې دا خوراک او ټینټونه ني. او دې خلکو له چې کوم دی میډیسن پکار دي، دې خلکو له چې کوم دی د بجلی انتظام پکار دی، سخته ګرمي ده. او دا خلک په داسې ځای کې ژوند کوي میشته دي چې د دې خلکو خپل کورونو دا خو د عزت خلکو دا د عزت نفس لګیا دی مجروح کېږي. دا خلک د په دې طریقه باندې نه ډیل کېږي. او زه خو دا ګڼم چې دلته په دې ځای کې زموږ د دې ضلعې چې کوم مشر دی د هغه په صوبه کې حکومت دی پرویز خټک، زه د هغه متعلق زه دا وایم چې دا یو مهرباني، دا یو کار چې هغه کم کړی دی د دې نوخار د سیند دا کوم امبینکمنټ یا پوسټا یا ډایک چې کوم جوړ شوی دی نو دې ډېر لوی پروټیکشن نوخار لا ورکړو. اوس زه کومه بنیادي او کومه اصل خبره چې دا نو هغې له راځم او هغه دا ده چې موږ دا وینو چونکې پرویز خټک یا څومره سیاسي خلک دي، مشران دي، نو هغې ټیک ده چې هغې خپل فنډز هم ټول دې ته د نوخار د فلډ ته د افیکټیز ته ډایورټ کړو، ټول به دې ته راځي. او دا فنډز تاسو ته پته ده ولس ته په دې خبرې چې دا NDMA ده، دا PDMA ده او نور داسې ادارې دي بیروکریټس دي چې دا به د هغې په لاس باندې لګي. نو زمونږ یو کومه تلخ تجربه چې شوې ده په ماضي کې هغه دا ده چې په 2006 کې
په بالاکوټ کې چې کومه خوفناکه زلزله راغلې وه او په هغه زلزله کې په زرګونو خلک چې کوم دی هغوی د زندګۍ نه محرومه شو او د ارباو کرباو او جیرادونو خلکو تباه شو. د افسوس خبر دا ده په 2006 د بالاکوټ په زلزله کې چې د حکومت کم فنډز وو کم ډونر ایجنسیز وو بین الاقوامي بین المللي کوم ادارې چې هغه چې ورکړې وي نو په هغې کې دا آن ریکارډ ده دا د الزام نه لګوم دا په ریکارډ ده په هغې کې په ډېره لویه پیمانه باندې چې کوم دی خورد برد شوی په هغې کرپشن شوی بیا د هغې نه بعد په 2010 کې دلته په نوخار او په چارسده کې بر د ملکڼ نه دا سیلاب شروع شو راغلی او په هغې کې ګو چې د کرپشن خبره به دونه نه وه او ښه کار شو خو بیا موږ وکتل په 20 او په 21 کې دلته یو بین الاقوامي یو فینامنا یو داسې مسله جوړه شوه کومه چې موږ کووډ وایو کومه چې چاینا نه شروع شو په ټوله دنیا کې خوره شوه نو پاکستان ته هم دا په 20 کې راغله او د کووډ دیس از آن ریکارډ دا په ریکارډ باندې دا د کووډ کم فنډز کوم الوکیشن دیته شو زموږ خپل ډونر ایجنسیز وو هغه کړو نو دا د ارباو په حساب باندې شو او دا خبره بالکل زه په ثبوت کوم چې د کووډ په پیسو کې چې کوم امبیزلمنٹ شو پای کې چې کوم کرپشن شو زه به مثال پیش کوم چې یو مریض د کورونا په یو مریض باندې د سر پر ریکارډ داو چې په باندې 25 لک روپۍ لګېدلي حالانکه دا کورونا چې کوم دی مریض هغه تر اوسه پورې چې کوم دی دا خاص علاج نه لري ما شوی د ویکسین نه نو ښکاري داسې چې پاکستان د خبرو برباد کو تباه شو او دلته د کرپشن دا کم فیکٹر چې دی او زمونږ سیاسي لیډران مشران هم دا وایي چې موږ د کرپشن د خاتمې نو ښکاري داسې چې اوس بیا یو پیرا دا کوم علمیه چې جوړه شو انساني علمیه جوړه شو نو زمونږ ادارې زمونږ هغه ګورنمنټل نان ګورنمنټل تنظیمونه هغه بیا دې ته چې کوم دی لکه د شرمخ پشان د خپلې واځي کړی دي او د دې غریبانو تاسو وګورئ چې دا موږ شاته لکه دې کې داسې خلک دي چې دي دا خوراک نه اخلي دي نور څه ځکه دا عزت نفس خپل دي دا غني چې دا مجروح کیږي د سره او دا ډېر خوددار او د حیثیت او دغه خاوندان دي نو دا خلک لکه دا اوس معیار او بدلدار پاتې او د دې لپاره چې اوس کوم پیسې کم فنډز کاغه ان ډي ام ته سي کاغه پی ډي ام ته سي نو زه خاص کر پرویز خان ته دا خبره کوم چې دا د دې نوخار ضلع کم فنډز دي یا پیسې چې دي نو دا د په خپل نگرانۍ کې دی وی پیسې دی پای حساب پکار دا چې د ادارو سره کوي کاغه بیروکراسي او نور داسې ایجنسۍ دي چې څوک دا لګي یا تقسیمي یو دا ډېر زیاته مهمه خبره ده بل دا چې 400 کې په موټروي چې کوم صورتحال نو کته نو کمپیریټیولی دا نوخا صورتحال دونه خراب نه دي دلته ټیک د ګوچ مسلې شته خو په 400 موټروي سلوره مورز ده الته ماشومان الته بوډاګان الته زنانه هغه خپل د پلاستیک د سپین کم شیټ چې هغه په سونو هغه لګو چا ځان ته کټونو درولي او ساروي په موټروي ولاړ دي نو دا خبره زه دلته ډېر ضروري ګڼم چې صوبایي حکومت دا نه ویني دا موټروي دا بین الاقوامي شاهرا ده په دې زموږ فارنرز دي په دې د نورو صوبو خلک دي دا د شرم خبره ده صوبایي حکومت لپاره چې دا سلورو ورځونه خلک په سړک باندې میشته دي نور ته پراته دي هغې چې کوم دی ماښام یې دغلته اوس د ماشو مسله شروع شوه د خوراک مسله نو ټیک د میډیکل هلته دوایانې چې کوم دی ټیک ټاک زه دا وایم چې دې سلسله کې زموږ صوبایي حکومت ګو چې دا موږ ګڼو چې دا صوبایي حکومت چې دی دا یو انکمپیټنټ یو نااهله حکومت دی د خپله په دې 15 کاله کې خپله کمپیټنسي یا کوم فعالیت چې څه ته وایي هغه نه دي شو کړی نو موږ دا ایکسپیکټ کوو چې ګو چې زموږ تمتې نشته خو که چېرې داسې ونشي هلته اوس په هغه ځای کې په موټروي زموږ چې کوم متاثرینو هغې احتجاج وکړو او هغې دا دړکه ورکړه چې که چېرې زموږ شفټینګ په عزت او په پراپر طریقه نه کېږي نو بیا به د موټروي دواړه سایډه موږ بلاک کوو موږ ته هغې ریکویسټ وکړو چې تاسو به راځئ او زموږ دا پروټیسټ به تاسو لیډ کوئ بله کومه زه یو ډېره زیاته ضروري خبره باچا صاحب خوراک ډېره لویه دلته مسله ده باچا صاحب خوراک سیستم دی د پټواریانو تحصیلدار ته ورکړي چې کرپشن د دې حل به سره دا چې دا کرپشن د ټول نه لومړنۍ کومه خبره چې ده نو هغه دا ده که چېرې داسې دې وخت کې لکه اوس دې خلکو له فوډ آیټمز پکار فوډ آیټم کې دا د خوراک څیزونه دي د اوبه دي دا نور مطلب څیزونه چې کوم انسان دا ګورې چې دې کې د دې څیزونو زه په سختۍ سره دا خبره کوم او دا د خپل د ضلع زموږ چې کوم مشر دی د قومي سیاست هم کوي پرویز خټک د صوبې وزیر اعلان پاتې شوی دی دا کوم دلته شکایت چې خلکو کو چې خوراک کار ټیک نه دی نور کوم څه چې پکار دي اوبه پکار دي میډیسن پکار دي
یا کوم دا کرپشن دی کې شروع شو دا بالکل دا دی کې کرپشن شروع شو دا که د ډیپټي کمشنر په لاس او که دا دوه ایجنسۍ چې دي پی ډي ایم یا ان ډي ایم نو زه په سختۍ سره دا خبره کوم چې همیشه موږ په نوښار کې د مظلومانو د کمزورو د بېوسو خبره کړې ده که چېرې د دې مظلومانو چې کوم نن سیلاب ځپلي دي نن د هغوی په کورونو کې چې کوم دي 15 فټه اوبه ولاړې دي چېرې کرپشن کېږي که هغه د ضلع انتظامیه کوي که هغه دا دوه ایجنسۍ چې دي هغې کوي نو بیا به زه دلته په دې خبره باندې موږ مجبوره یو زموږ شکر دی د الله فضل دی په نوښار کې ښه ټیک ټاک دا منظرګي یو حیثیت شته زموږ تنظیمونه شته په درېیمو عام تحصیلونو کې په ضلع کې په دې به موږ بیا یو ډېر غټ احتجاج کوو خو د دې نه مخکې چې موږ دا احتجاجونه دلته په موټروي شروع کړو دا موږ دلته په نوښار کې شروع کړو حکومت ته زموږ دا غږ د اواز دا سیریس واخلي ځکه چې دا خبره چې کوم دا د برداشت نه بار خبره ده چې یو کرپشن به ختمېږي څنګه لکه چې دا مستحق ته ورورسي د دې دپاره لار څه پکار ده چې فرض که پرویز خان وکړي صوبایي حکومت یو بولډ قدم والي او هغه کار وکړي تاسو خپله تجربه څه مختلف کیمپونه مو وکتل صوبه پوره تاسو وکتل داسې ده چې موږ دا سیلاب د دې نن څلورم ورځ دا وکتل په دې کې موږ دوه تنظیمونه و چې زه خپله یوې سیاسي پارټۍ سره زما تعلق نشته سیاست ما پرېښی دی دا یو سماجي تنظیم دی امن جرګه د دې په نوم په ټولو صوبه کې موږ هلې ځلې کوو ما دوه تنظیمونه وکتل دوه تنظیمونه یو الخدمت چې هغې یوازې هغې دا سیلاب زدګان چې دي هغې له د خوراک د رهایش د هغې ریسکیو پورې هغې لګیا دي کوي هغې خپلې کښتۍ راوستې دي بل خدای خدمتګار د دې د موجوده سیلاب د نوښار او د چارسدې د کرپشن د ختمېدو لپاره زه دا تجویز ورکوم چې دا څونه فنډز د هغو چې کوم پیسې د صوبایي حکومت لګي یا د مرکزي یا دا چا چې دا کې استعمالېږي نو د خدمت زموږ مشتاق احمد خان یو ډېر انتهایي آنست ایماندار بورډ خبرې کولو والا سړی دی او دغه شان د خدایي خدمتګار نه یو آنست او ایماندار سړی دی په دې دواړو ضلعو کې دا چې کوم حساب کتاب شوی دی که ټینټونه راغلي دي که د خوراک سامان راغلی دی که په اوبو لګېدلي که په بسکټو لګېدلي که په دوایانو لګېدلي دا ټول څیزونه هولډ شي او زموږ دا دوه تنظیمونه چې کوم لګیا دي سیلف هیلپ بیسس باندې اپنی مدد آپ تحت هغې لګیا دي هغې چې کوم دی د خلکو امداد کوي الخدمت او ورسره خدایي خدمتګار تنظیم دا د په دې کې چې کوم دی دواړو ضلعو کې دا هم سټیک هولډرز دي موږ ټول سټیک هولډرز یو دا د په دې کې واجب شي او دا کوم خرچ شوي دي دا کوم پیسې چې لګېدلي شي د دې زموږ د دواړو تنظیمونو اډیټ کړي او مخکې دې نه بعد بیا ډېرې زیات پیسې را روانې دي ټول دنیا د وخت چې کوم دی اوس په تشویش کې ده او ټول دنیا ته پته ټول پاکستان کې سیلاب دی نو دا په ډېره لویه پیمانه باندې په اربونو روپۍ به دا راځي نو زموږ د دې صوبې لپاره موږ د خپلې صوبې خبره کوو چې دلته الخدمت او دلته خدایي خدمتګار تنظیم زموږ په هغې اعتماد دی دا خلک هغې خپله کمپیټنسي شو کړه هغې خپل فعالیت یا هغې خپل اکټیویټي چې کوم لګیا ده کوي هغې دا ثابته کړه چې دا خلک د دې قابل دی چې دوی دی چې کوم دی د ولس خدمت وکړي نو الخدمت او دا خدای خدمتګار د هغې زه ډېر زیاته مننه او ستاینه کوم او د دې خاص کر دا خبرداری ورکوم چې که چېرې دا دواړه تنظیمونه دي په دې کوم دا چې اوس لګیا دی کوم ایکسپنسز کوم اخراجات د دې سیلاب زدګانو لپاره کېږي که زموږ د پاکستان د حکومت یا د بهر نه راځي چېرې دا دې کې دي نه شاملوي نو په دې خبره به موږ احتجاج کوو ډېره مننه ګرانو کتونکو سید کمال شاه باچا صاحب ډېر پوره صوبه یې وکته او د چې کم ځای کې سیلاب راغلی دی خپلې هلې ځلې کوي او خپل کوشش کوي چې مظلوم ته غریب ته بېوسه بېوجنه کس ته انصاف میلو شي نو انشاءالله رابطه کې به یو نور مزید اپډیټ به دې باره کې درکوو فی الحال اجازت غواړو الله